او بل دې توحید عملی، توحید تشریعی او توحید فی الالوهیت فی العبودیت. په دې کې زموږ تاسو لاس څنګه لاس غلا مکه وکم الله طاقت راکړي کوو هغه یې مې کوو. نو په دې کې د انسان لاس جو توحید العبودیت مخکې مونږ ویلو آباد دې پچا په توحید الربوبیت باندې چې کله تا دا ومنل چې دا هر څه خالق او مالک او رازق او پلان کې او پلان کې فقط الله دی، نو بندگی هم فقط الله دی. او بندگی یوازې مونږ نه دی، یوازې روزي نه دی، یوازې حج نه دی، یوازې زکات نه دی، یوازې ستړي مشي نه ده، یوازې امر بالمعروف. ټول دین چې دی نو دې ته څه ویل شي؟ توحید. دا ټول دین به د الله د قانون مطابق چلوي، بل شي او بیا په دې کې مونږ دا اعتراض کوو چې تاسو وایي د الله به منئ، او لکه قرآن چې وایي ان الحكم الا لله، فیصلې خو به الله کوي، نه بل چا پکې حق دی. دا پیغمبر حق پکې کوم نه پایلی شي. جواب ته تیار ما آتاکم الرسول فخذوه، څه چې دی وایي دا خو الله وایي، هغه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا خبر خدا غني خدا الله وایي من يطيع الرسول فقد اطاع. بیا میں اعتراض کاو چې اجماع ته امت خو تاسو معنی کړه، تمام امت یعنی مجتهدین د امت ګره ما وتا نه مجتهدین د امت پس متفق شي، صحابه تابعین تبع تابعین مجتهدین محدثین هغه خبره به معنی دا دې بګه کوم نه موجود. ما دغه دی قران او حدیث دی، قران هم چې دا به معنی څوک د پیغمبر خلاف کوي جهنم ته ودان لکو، او څوک چې د عام ایماندار خبره خلاف کوي جهنم. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. دواړو باندې حکم ورکړ. احادیث پکې دي یذ الله الجماعه علیکم بالعامه والجماعه فانما شذ في النار، اجماع د امت پکې ده. دا هم قران او حدیث دي. بیا د مجتهدین خبر پکې ولې معنی ابو حنیفه د شافعی د مالک د احمد د دې خبره پکې وایي. میدان قرآن اجتهاد مڅ ته وایي استنباط، یو شی دن پروت ته په دې قرآن حدیث او پډا غنل هغه نو ته پډا چې ځان د دې آیات ته فهم دا دې آیات ته فهم دلته پکې پټه وجه وا علت دا علت دا فهم نو گویا کې دا مونږ په دې بنیاد دی وجنا امام تیمیه رحمه الله وايي چې دا ای مجدي او دا مجتهدي دا موږ د دین رسول دین. دغه شانتي امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب اعلام الموقعين کې خبره کوي دین چار رسول دی محدثین، دین چار رسول دی فقها، محدثین الفاظ رسول، فقها مضمون رسول، یو مضمون رسي ایو الفاظ، محدثین الفاظ فقهاء مضمون چې دا لحاظ وساتو. دا ټول بیا ماته سلام ویلو زمونږ او تیر شو اهل کتاب والسفر، اهل کتاب هم الله فرمایي غلط کار کوي، هم ته هم نشي ویل اتخذوا احبارهم ورهبانهم، هغه پیرانو ته خدای ویل ته موږ هم نو متوي کړه خبرې مو نو جواب یې څه دی؟ هغه استناد نه کوي چې دا الله حکم دی رسول خو زه ویم نو موږ علما چې دا د قران حکم دی، دا د دې آیات نه په هم شو، دا د حدیث نه په هم شو، دلته علت او وجب د دې دواړو فرق. دا زور سبق نه ویلي چې دا د سره سبق ستاسو قران. بیا ما دا غي نه پسو ترجمه کړی دا الحمدلله، او بیا هم په بهر تقدیر اوس یو بدري خبره ده چې قران جمع شوی دی. په دې کې ضرور المانی خبره کوم، د اتقان خبره کوم. نو قران درې ځلې جمع شوی دی، قران درې ځلې جمع شوی. یو جمع خطابی وایي د پیغمبر خدا زمانه کې جمع، خدا چې جمع دی چې دا سورۃ ولیکه دلته کې، دا سورۃ ولیکه دلته کې، دا سورۃ ولیکه دلته په جمع کې یو کوم راکې په یو کوم راکې په یو مالک کې ترتیب ولما ورکاو په پروت
نن راغله دی او منزل شوی د صحابه کرام کله دی بس په زیاته او کمه پکې وس وکي بیا دغه نه پس راتلا پیغمبر خدا وفات شو چې وفات شو صحابه کرام په جهادونو کې شامل دي نو حافظان به وفات کېدو جنگونو کې وشینل کېدو چې د امامي جنگو شو د مسلمه القذاب سره حضرت عمر فاروق راغی ابو بکر صدیق توای دا قران جمع کول جنگونه تخشیل او ګرم شي دا جنگونه په مختلفو اطرافو کې ګرم شي دی بس قران په ځای شي دا سړي چې لیکل شي په ځای شي حافظان به ختم شي اعتماد به ختم شي لیکل شي غبو ناګه دې چې لیت العلف او لیت العلمانه وکړم کو نه کوم کار تاسو څنګه کوئ چې پیغمبر نه کړی کار څنګه کوئ دې نه پټ مونږ دا وایي چې نوې خبرې په ځان نه راوځي دای په دې کې ناس تاو او ورته واوړې راړې نن هفته تیر شو میاشت تیر شو ورسره دې شو هغه په ځین کې کینه ولا چې او دا چې ټیک شو نو تمام زید ابن ثابت راوخته دا پیغمبر خدا زمانه کې کوم څه چې راشه قران جمع هغه په خپل اعتراض کوي څنګه جمع کوي پیغمبر خدا یو کار لري تاسو څنګه کوئ دا دې نه بیا کوا نو دا په ځین کې کینه ولا چې او ټیک نو کله موږ وایو بدعت په دین دی یو بدعت په دین بدعت په دین دی دا جمعات جوړو ما دا دین دی جمعات دین نه دی جمعات د پارا د دین جمعات د پارا د دین په دې کې به موږ جمعات مقصد نه دی د جمعات دا مقصدیت د پارا د مقصد یو دین دی یو د فرض دی د فرض دی معنا دا دین فرضیت فرایض به محفوظ شي واجبات به محفوظ شي سنت به محفوظ شي دې ته وایي دین او د دین د تحفظ لپاره دې څه ویل شي د قران شفاعي د قران تباعت د حدیث تباعت دا څه لپاره دي تو په جوړو ما تو په مقصد نه خپل ځان بچاو یا دشمن لري کول دا مقصد دی که په تو په کار کې تو په وکوما که په بم کار کې بم وکوما او که ټوپک په ټوپک به کوم زما ټوپک څه کار دی زه خو د خپل دین او د خپل وطن او د خپل ځان حفاظت کوم تقصي د کتابونو لیکل تعلیم دین څه ته ویل شي محکمات ویل فرض واجب سنت ثابت او د دې اشیاء تحفظ لا لید دي دا فرض نشي پاتې کېږي په دې پوه شو دا واجب نه پاتې دا تعلیم تعلم نه بیا بدین څنګه پاتې شي دا مدارس نه بیا بدین څنګه پاتې شي دا جمعهتون نه بیا منزل څنګه پاتې شي او حدیث کوي من احدث فی امرنا فی دیننا دا نه چې دیننا دي دینه نه دی من احدث فی دیننا فی امرنا ما له څنګه پوره په دې کې به نه راوځي دین د پاره خروباس د دین د تحفظ لپاره نو دین دی یو ترجمه ما وکړه فرض واجب سنت مستحب بل ترجمه کوم بل تابع دا دین دی نه په دې ثواب حاصل بل ترجمه کوم په دې باندې سره الله تعالی قربت حاصل په دې ټوپک سره الله تعالی مې په ټوپک نه د ټوپک په وجه باندې چې تاسو جوړ کړئ نه دشمن به ویلې په دې باندې په ټوپک نه ځي چې ټوپک سره جوړ کړو نو څه ده اصل شی پکې هغه دي زما مقصد هم دې کې راو چې اصل باندې خلک پکې راوي په دې ځکه بیا راځي تفسیر ابن کثیر باندې خلکای بديع السماوات والارض په دې وخت کې ابن کثیر نقل کوي دوه خبرې یو بدعت ته په لغت کې یو بدعت ته په شرع په لغت کې نوې شی هر نوې شی بدعت دا دې ته چې دا ماتلی دا هيئت نوي دا د ماده او د مودې له هاته سره وساتي دا بیا شي بیا پکې نو شي خلق او ایجاد او تکمیل دي لیکن چې نه نو هغه ته سوې په دې له سره حضرت عمر وایي بدعت په قسم نعمت البدعت هذه خبدعت ته تراوی با جماعت تراوی خو وی په دې طریقه نه نعمت البدعت دا په لغت کې ته په دې منسوق قائل دي په دې باندې کتا سو اعتصام د شاطبی کوت
ډېر ښایسته به لیکل کوي. مولانا شبیر احمد عثماني په فتح الملهم کې به لیکل کوي. مولانا مفتی محمد شفیع فتاوا دارالدیوبند کې په دې باندې بحث کوي. په خبره پوه شوي په دې برهلماني باندې د پاسه منیریه او مطبعه د هغې لیکل کېږي. داسې که تاسو لغت وکړو د الباعث یا د امام نووي د ټول نه به داسې معلومه شي چې په بدعت کې اقسام دي. وایي فرض پکې شته، واجب پکې شته، حرام پکې شته، مکروه پکې شته، فرض هم پکې شته. لیکن که دین کې دن نه کړي نو په هغې کل محدث بدعت و کل بدعت ضلالت. دا دین کې دن نه چې دي نو په دې کې بیا تقسیم نشته. هر نوی شی په دین بدعت دی نه روان. نه پکې اسی دا پکې زیلی غوندې خبره وکړه. څنګه کار کوي د زید صاحب چې قرآن لیکي مرتب شو. د ابوبکر صدیق سره وفات شو، عمر فاروق سره فاروق وفات شو، لور سره دی، حفصه زمونږ مور سره دی. د عراق او د شامیان دواړه دي په اذربایجان کې جنګونه کوي. ارمینیا اذربایجان دلته د اعتراف وچته وي. د ایران دا خوا ده، د ایران هغه سر دی، روس په نږدې طرف دی. دا طرف په دې کې جهاد شروع. عراقیان چې قرآن وایي، شامیان بل شي قرآن. یو زمانہ قرآن دی، یو بل زمانہ قرآن دی. حذیفه بن یمان راغی، حضرت عثمان تی ویلي ادرک هذه الامه. د دې امت تدارک وکړه. او که تدارک دونه کړو چې اختلافات پیدا شي چې بیا به یو زمانہ قرآن دی او ستا غلط دی، بل وایي زمانہ ستا غلط دی. او دا ول څه چې قرآن په مختلفو لغاتو باندې ویل شي. حدیث کې راځي انزل القرآن على 7 احرف. دا حروف معنا څه کوئی غنواله دي مراد، څه کوئی لغات دي مراد، څه کوئی طریقې مراد. نو د به یو شانتي ویلي بس دار چې خپل پښتو ده کنه، ستا پښتو یو شان د زموږ پښتو بل شان دا غوتن پښتو بل شان د په عربی کې فرق نه. او د څه فرق نو چې هغه کې د حلال او د حرام حدیث کې راځي حرام حلال، ستا په کې حرام څه په کې حلال څه نه، وایلو کې فرق په لغت کې فرق. په تاسو یې زموږ وطن کې یو شی نه فرق، بونه کوته بل سوې په بل کوته بل سوې دغه شان چل را مکه شا اقبل او ایجل او پلان کې الفاظ بدلی کې را بدلی. نو هغه بیا یو ضرورت نه کوي. نو څه قریشان دي او څه انصاریان دا غینه تصویر چې خلافت را قریش لغت کړل، ځکه چې اول نازل شي قریش او دا نور صحابه کرام ختم. اگر چې جایز کار دی اوس تم او اختلافات پیدا کی شرط جوړي کی. نو دا پدیزه کې ماستاسو مکه کې خو دلته نقل کوي په یو کم شپه تما اتقان کې سیوتی سے خطا شو گم شپه تما تقراو. قال خطابی جمع پیغمبر خدا نو کړی د قرآن په مصحف کې ځکه چې انتظار او چې سبا ناسخ راشي، بعض احکام به ختم شي یا به تلاوت منسوخ شي. چې وفات شو ختم شو دغه په نزول وفات باندې نه نه. نو الله د خلفاء راشدینو په سینو کې دا خبره واچو، ځکه چې الله یې زبې حفاظت کوم او حفاظت په طریقه کې شي. بیا یو حدیث ته چې قرآن نه ما سوا بل سمولي کوي دا وی منافقین ځکه چې خبره په خاص قسم لیک شوه په خاص طریقه. حاکم وي په مستدرک کې قرآن جمع شوی درې. اول د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به حضور کومه بسند علی شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من ارتقاء الحديث وقال به شبه يكون مراد به تعليق موضوع من الآيات الفرقة مختلف آياتنا في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي. هر یو صورت هر یو آیت په خپل صورت کې، هر آیت خدا ترتیب نشي صورت پلان کې مخکې پرې کېږي. هر آیت په خپل صورت. ایوه الثانية بحدث أبي بكر رواه البخاري في صحيح. ولېګل ماته ابو بکر صدیق په زمان د جنگ د اهل امامو کې ناګان عمر فاروق قال تناسته ابو بکر توبي عمر راغله ماته چې جنگونه ګرم شي دي پر دې امامي مالي په قرآن یریګما جنگونه بګرم شي په قرآن په مختلفو مقاماتو کې ډېر هیڅ قرآن بدایش دي دینم دا راغون کا جمع قرآن ما عمر ته وې څنګه ته او کار پیغمبر نه کړی. عمر زمالي په الله قسم دا خشه بار ما ته خبرې کولې حتی زما په سینې کې الله کینه ولا او زما په سینې کې مدقه چې عمر سو زید او ابو بکر
ته خو ځوان سړی او خيار همي کوم په دا اعتراض نه کو کتاب لیکل واحد قسم روان قرآن راغون کا زما دې په الله قسم کې مکلف کړي په غره باندې چې غر راغله هغه ته آسانو د قرآن جمع کړم ما یې څنګه کار کوي چې پیغمبر نه کړي تاسو یې کوي هغه ته ویل ما دې په الله قسم داخلي بار بار خبرې کولې حتی زما په سینې کې الله راکړه کینول قرآن راجمه کو د مختلفو سیدونه د مختلفو څنګهونه د مختلفو ټوټونه او بیا نور او بیا پکې راځه شیعاګان پکې نور خبرې هم کوي کنه چې دا قرآن غلط دی نعوذ بالله نو حدیث نه حواله ورکوي او روایت ورکوي چې حق علی وای غټ ثواب په مصاحبو کې ثواب شاته ملي او رسول داخله کې ټول په یو قرآن باندې روان کړي دا پکې دا صفات چې او واقعات دي نو داغې نه پس راځه نو اول من جمعه اشاره دا تفصیل دی او بیا راځي کتاب په سنن کتابت قرآن محدث نه دی پیغمبر خدا زمانه کې شی ولیکن مفرقو بیا یا رسول بنو تفصیلات چې دا څنګه په یو سلور کسانو باندې موږ غلې شی مو د مختلف او خلق په پیجندم خو سره راغینا چې لیک او وینا ټوله یاداشت برابر شي الجمع الثالث په یو کوم شي ترتیب الصور في زمن روى البخاري عن انس ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان وكان يغادر على الشام في فتح ارمينيا واذربيجان مع العراق فابزع حذيفه باختلافهم في القراءه فقال لعثمان ادرك الجمعه قبل يقتربوا خلاف اليمين والنصارى فارسل حفصه عن السليل الصحف ننسخها في المصاحف وردها اليك فارسل بها حفصه لعثمان ومر بن مسعود عبد الله بن زبير سعيد بن العاص عبد الرحمن العارس بن هشام فلسفه في المصاحف وقال عثمان للقريشين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن سعيد بشيء قران فاكتبوا بلسان قريش تكلم بالشيء طيب دا د حضرت حذیفه په مشوره باندې حضرت عثمان بن عفان نو چې وای عثمان جامع دی نه پدې ورستۍ معنا جامع ترتیب الصور او داغي او نور لغات یو مثلا شو او داغي نه پس په دې کې بیا نور خبرې راځي کله کله تاسو په قرآن کې نو دا مصحف دا د امام سره برابر دا د مصحف امام سره د کوم قرآن چې حضرت عثمان رضی الله عنه الته مدینه منوره په جمعات کې ستنی وي یو ستن په پای کې طاق باندې وخت کړو هغه کې دا قرآن وکړو چې زماسته اختلاف پراغه نو راځي چې قرآن نه وایي راووس نو قرآن امام پیشوا غو زماسته جګړه په تاریخ تابع دې سي ما په دې سي جواب مو کوته خبره وکړه نه عثمان او باقي پنځه یو کووري د اطراف ته ولې یمن ته ولې کوفه ته ولې بصره ته ولې شام ته ولې مختلفو سو کوئی وګړي سو کوئی پنځه دای ولې او جګړه چې براتله اختلافات براتله راځي تاسو بیا د نور مبارکي وامر ما سوى من القران من كل صحيفه مصحف يحرق الذين ما سوى څومره کاغذات دي یا قران ټول وسېږي دا یو اعتراض کوي چې قران سېزل اوس څنګه کتابونه دي او کتابونه دي کې شامل راوړل خدای د چې خخي او داغه زمانه وي هم داغه زمانه خبره کوم ثاني زمانه چا پاین شته په بوې نه نن هدا بوې ځل شي نن خو خولې خدي او سېزل په وخت ولې کې د شي کې دي چې غزيره وباسم بل وباسم بیا ولکه قران خدای هوګي تاسو خطا شي دا هغه خط په لپاره قران نه هغه مختصر اوس جواشته د خدای ادبي په شکل نه که په دې پویلې چې به ادبي کې نه ځان لوسته لیکن خفاوله دې خپل خلاف کې کومه شي دا پکې یو فقہی مسله شو وای ابن حجر او دا پسند پینځشتم او بیا روان دي دا کم قران چې موږ اوسېږو نه عثمان دولسن قریشین روان کړو مسوار هغه بخشي تلاله ته عمر په کور کې وراتل شو نو عثمان به دا خیال ساتو چې کوم یو شي کې به سورستواله مخکواله هغه به وستو دا قران چې کوم شي نه دا هغه سره برابر وای ابن تین فرق د جمع ابو بکر او د عثمان دا دی ابو بکر جمع کړي و چې خطر ده چې قران ځای نشي دغه چې مجموعه نو په یو ځای کې جمع کې په صحیفو کې ترتیب ولوک را اترو په څه علامه په دې عثمان جمع کړي اختلافات په لسکو کې اختلاف حتی قرب لغاتهم على 9 لغات نو کې دې یو زمانه راشي یو ته غلط وي ځواب له ته غلط نو ټول راغونکو یو مصحف یو شو او ترتیب د سورې ولا ورکو اکتفا وشو په لغت قریشانو باندې او مخکې خو اجازه شو چې قران وایي په وو طریقو تاسو هم دا حدیث ته وایي قران په وو طریقو
دا یې ولې ختم کړو هغه وخت کې اجازت و خلکو سم لغت نه ورکړو دا له زما جواب نه کړه ما ستا جواب نه اوس حاجت ختم شو بیا وایي حارث محاسبي خلک وایي چې قرآن جامع عثمان خبر راسي نه هغه صرف په یو قرت باندې خلک راغونډ کړي او مختلف دي علما په شمیر داخل مصاحبو کې چې لګي عثمان افاق پینځو ابو حاتم سجستاني وو مکه ته شام ته یمن ته بحرین ته بصره ته کوفه مدینه کې وفات بیا راځي اجماع منسوسی چې ترتیب د آیاتونو په خپل صورتونو کې دا توقیف په سورہ بقره کې نمبر 1 پلان کې دی نمبر 2 پلان کې دی دا آیاتونه دا ترتیب دی توقیف حقوق په هیته وایي توقیف په کول ان دې باندې موږ صحابه کرامو په کړی اصحاب کرام پیغمبر خدا په کړی دا توقیف او په ترتیب السور کې اختلاف چې ترتیب السور دا توقیفی دی او کدا اجتهاد دو قول شو دریم قول دا دی چې الګ ټول توقیفی البته په دوه صورتونو کې توقیفی دی په انفال کې پتو په انفال کې پتو عبداللہ ابن زبیر کا اعتراض عبداللہ ابن عباس کا اعتراض عثمان تما وینا کول ما حمله چې انفال امر واغستو هغه د سورې د مدینه منورې په دور کې اول منزل او توبه امر واغستله هغه اخیری منزل نه یو ځین پیلو دا شروع او د انفال لند دی او براتو او بسم الله په کېم پدې مې پوښتنه راولې انفال په اوایلو د مدینه کې دی او توبه په اخر د مدینه کې را او تاسو یو ځای او بیا بسم الله هم نه ونی کلا دا ولي نو ته جواب عثمان وی پیغمبر خدا باندې بصورت نازل دي مختلف آیات وایي یو هیڅ منازل شو د یو صورت بل هیڅ راځي چې بل صورت بیا به وی چې د آیاتونو د هغه پلان کې آیاتونو پاتې وي د آیاتونو د پلان کې پاتې صحیح حاضر راځي په صورت الدین کې هغه پتا دارنګ انفال او قصه د یو بل سره مشابه وه موږ دغه توګه چې پلان کې آیاتونه د پلان کو سره وي مضمون چې مضمون ته موږ ته د انفال او توجه مضمون نو یو دی او بسم الله په توګه لیکل کېږي چې دوی همو ته وضاحت شوی نو دا زموږ اجتهاد شو هغه د اولی زمانه شو دا د اخر زمانه شو په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم طریقې تم قتل چې پلان کې آیاتونه د پلان کې آیاتونو خوا کې ولیکي پلان کې آیاتونه د هغه پرانا کې موږ دلته ولیکو دا خو د لیک مسله بسم الله بولی لیکل را کې دې یو څه او ځان لکړی مولې دي کرخ پکې راوستا کې دې شي دوه فظننت أن منها فقبل السنة ولم يبين أن منها فمن ذلك ورثنا ولم أكتب بينهما سر بسم الله وضغط بصوتول ومنها نور دا تفسیر دا ماسوی د جمع القرآن دا مې د اتقان نه ویلي ومشپېتم تر شپېتم پورې روح المانی سره ګوري نو اتما او بیا پسې روح المانی ګوره دا جمع القرآن خطا شوم روح المانی یوشتمه صفحه خازن پکې هم شته دی اتقان پکې هم شته دی روح المانی دا مې یو بدري خبره اوس د قرآن مجید نمونه ده اتقان 50 یو 50 صفحه نمونه چې دي تاسو طالبان مونږ خو دې په دې سړي ګډ نمونه په دې په خبره په دې کې وکوي یو سړی یو نومي او بلې نوم نه وي مور پلار چې ولکې دي پیدایش ته هغه ته وایي نوم دی او هغه پلان کې دنګ نه دی هغه چیت نه دی هغه تور نه دی هغه سپین نه دی دې ته څه وایي القاب چې دا خو د بد په لحاظ سره پکې یاد شو چې هغه ته څه وایي چې دا دنګ دی چیت دی خوږ دی تریخ دی څه وایي کنه دا القاب یو بل نوم دی خو دې وطن کې اړشته نه یو بشرته باز د پلان کې پلار خزه خاون ته د پلان کې پلار او خاون خزه ته د پلان کې مور
دې ته سوې کلی یو ته کلی وي ایو ته اسم محض وي ایو ته دې د الله بلالمونه دي کنه صفاتي سمونه دي ذاتي نمونه دي فعلي نمونه دي هر چا نمونه دي د قران موږ دلته نقل کړي او بوتلی دي اخر سره او چې نقل کړي دي نو ډیر شی راکړي دلته وايي جاهز وايي الله خپل کتاب په قران سورات ویلي د عربو د نمونه مخالف وو د عربو عادت داو چې الکه یو به قصیده بولی کړه کنه قصیده وته نو په قصیده کې یو شعر نغې تغیر سوی شعر بیت مونږ ولا نوم بدل د بیت په آیات د قصیده په سورات قصیده دا سورت ته قصیده مصحف ته دیوان هغه ته دیوان وي موږ ته مصحف الحفظین منتقل شي نټول ته قران كما سموا ديوانا وبعضه سورة قاسية وبعضه آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية ده الشيء رخيط تسوي قافية كم كلمة راشي او داغي أخيرة او داغي بلي كلمة أخير يوشن من لي قافية شكرا ده القرآن فآخر كي كم كلمة راشي رخيط تسوي فاصلة آيات سورة مصحف ويا أبو العموالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشهدرا عزيزي كتاب الوهان کی الله يخود قرآن لپاره 55 کتاب ورتوي کتاب كتب جمع توي نو کتاب معنی په معنی مکتوب جمع مبين ورتوي مبين واضح توي حامين والكتاب المبين قرآن ورتهم وي نسو کوئی شافعی سے دا قرآن دی خدا حمزه دلر کا قرآن قرن دی وسوال او ام خلق وی قرآن نو معنی حمزه پکشته لستل شي څنګه د لستو شي او بیا چې طالبان مولیان بیا په داسې مول شي کنه ان کله کله حمل د مصدر مبالغه لستل عین لستل لکه خدای عینی خودنه خالص خودنه دا پکې ویل شي فمعنى مقروم ویل شي کریم ورته هم ویل شي کریم قرآن وی وانه لقرآن کریم قرآن او کریم ذکر کلام ورته هم وی دا که تفاسیر روایت کنه او بیا قرآن حواله او دا صورت نسو کې چې د پلان کې صورت کې دا دی پلان کې دا کول حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نور ورتويل شي وانزلنا اليكم نورا مبينا وانزلنا اليكم الله تسمعنا لي واسع هدايت ورتوي رحمت ورتوي وهدى ورحمة للمؤمنين هدى لا مهرباني فرقان ورتوي فيصل كون نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرقان فيصل كون شفا ورتوي شفا زنګ بوتن کې شفا وي کنه شفا غلط لفظ دی ښا په دوه وجو باندې یو خدا شفا کې حمزه نشته او په شفا کې حمزه شته شفا او شفا الف مقصوره دلته الف شفا بل په اول کې په زر ډیر کې فرق شفا غاړه ته وي وكنتم على شفا حفرة من النار تاسو د کند په غاړه او شفا معنی علاج پښتانه په شفا او د شفا فرق نه کوي په دې کې هسپتال د شفا او دغه کې هسپتال د شفا شفا خو د کمر غاړه نو شفا لفظ دی خو اصل کې مو شفا مول نه راځي نو ورته د قرآن ما هو شفا او شفا او شفاعت وموعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هغه تاسو نه وعظ خبرې چې مشتمل وي په څه باندې په زورنه باندې په يرغلو باندې په ترغیب ترهیب باندې څه وعظ
وعظ وکړو د خوشاله کولو خبرې پکې وي د یراولو خبرې پکې وي